اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره ستاسو ورور فضل نبی پښتونیار تاسو ته مخاطب یم. عزتمندو زمونږ سواد نیوز همیشه د انسانانو دپاره د خپل ورونو دپاره د خپل قوم دپاره همیشه ښه پیغامات راوړي دي. عزتمندو دا وخت زمونږ سره یو ورسیز پاکستانی موجود دی. راځئ د هغې نه د ورسیز دوبۍ کوم پاکستانیان چې هلته ورسیز دي په دوبۍ کې په هغه حوالې سره موږ د ظفر خان نه خبرې کوو. د کرونا څه صورتحال دی؟ السلام علیکم ظفر صاحب. وعلیکم السلام. تاسو ته پاکستان خاورې ته په راتګ باندې او بیا زموږ سره په میلاوېدو باندې بلکې د سوات نیوز ټیم ته ټول هرکلی وایي. شکریه پښتونیار صاحب او سوات ټیم د طرف نه ډېره مهرباني چې زموږ نه دا تاسو د ورسیز په باره کې پوښتنې کوئ. نو موږ عوامو ته زه دا ریکویسټ کوم چې عوام همیشه یا په خپل کونسلیټ باندې یو الزام لګوي یا د خپل ملک په یو مشر باندې الزام لګوي. نو اول د عوامو له دا پکار چې دوی په خپله سوچ وکړي. زموږ په دوبۍ کونسلیټ کې عمله به وي 15-20 کسان. نو په دې ته په یو ټایم باندې 80-90 هزار یا 1 لک کسان راشي نو خامخا دا مسلې به جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د دې باډیانو خبره ده. نو موږ څه خلک هر انسان له الله پاک سوچ ورکړی چې دوی په خپله سوچ کوي چې د کم چې د کرونا کووډ-19 د کم کسان وي دوی وفات شي نو دا د یو ملک نه بل ملک ته نه وړلی کېږي. نو زموږ خلک هغه خپل جهل کوي خپل مړي ساتي نو د دې خو لا د انټرنیشنل چې دا بل ملک ته نشي وړی. کم نارمل چې څوک مړ شي د بیمارۍ نه بالکل کونسلیټ یې ښه دغه کوي هغو له په هغې ټایم باندې فلیټ ورکوي ایمرجنسي سیټ د دې سره یي هغه ورکوي. نو کم کسان چې د وایرس د لاسه د کرونا د لاسه دغه کېږي وفات کېږي نو هغو له پکار دا ده چې دې زر هلته کې د دفن کوشش وله کوي. دې دا مړی نږدې چې یا ورسره په سلاجو کې واورېږدي. زموږ خیر دوبۍ کې خو دا مسلې نشي کېدی داسې خاص نشته خو سعودي کې خلکو کوي نو دا د ځان سره زیاتی کوي د خپل مرده سره زیاتی کوي. سعودي عرب د ظفر صاحب ستاسو خبره ماتوم د سعودي عرب د کم ورسیز پاکستاني وروڼه چې زمونږ کم شهیدان شوي دي او په تلاجو کې پراته دي جي دې ته به شهیدان ځکه وایي چې په اوبه کې د مسلمان سړي دپاره دا شهیدګي ده جي که نه. نو زویمه چې دغه کم شهیدان په تلاجو کې پراته دي دوی خو باقاعده په فیسبوکونو باندې دا پلانې دی دا د پلاني ځای دی دا د پلاني ځای دی که نه نو دوی خو په تلاجو کې چې دا کم ساتلي دي جي کم حکومتي د هغه ځای حکومتونو چې ساتلي دي آیا دغه هغې نومونه اخلي په خپله په عربۍ کې ما خپله اورېدلي دي آیا دا به دوی له ورکوي دوی به سفر کېږي پاکستان ته؟ نشي جي دا بالکل نشي کېدی. اصل وجه دا ده چې د هغو سره کم د کیپیسټي د ډیډ باډۍ دپاره کمې سلاجي چې مثلا یو ځای کې دي 300 سلاجي دي خو مړي د ورځې 900 وشي نو هغه به دې سره څه کوي. نو هغه زموږ چې کم پښتانه زموږ کې خو لکوټې الله دې په موږ رحم وکړي لکوټې جهل قصې را پکې موږ خپل مړی رالو بیا په ډیګۍ کې ږدو بیا یې شاته سیټ کې ږدو بیا یې په دغه کې ږدو بیا ورسره واورې خوا ته ږدو په دیرو کې ږدو. نو دا نه د پکار ولې چې دا مړی هېڅ کله هم څوک راوړی نه شي. دا کم مړي چې راځي نو دا د بل بیمارۍ نه هارټ اټیک نه د یو بلې مسلې نه وفات شوي وي هغه راتلی شي. خو کم سړی د کرونا نه وفات شوی نو دغې خلکو ته ورسیزو ته زه ریکویسټ کوم چې ستا څوک هم وفات شي دله زر د دفن کفن غور کوئ او دې هلته کې دفن کوئ. ولې زموږ د مسلمانۍ یو فریضه هم ده چې کم سړی وفات شي دی څومره زر کار وشي نو دا به ډېره ښه د کفن دفن. نو دغه زموږ د خلکو کمی دی هر سړي له خپل یو سوچ پکار دی. ظفر صاحب دا راته ووایي چې د خلیج په ممالک باندې نن د کرونا څه صورتحال دی؟ کرونا خو جي ډېر زیات دی جی او خلک احتیاط نه کوي جی نو د یو بل د دیرو ته تلو راتلو د دې لږ پابندي وکړی شي. نو که په خپل کور کې یو سړی یا د روزګار ځای ته ځي نو تکلیف نشته خو چې کله موږ خلک خو احتیاط نه کوو موږ وایو مرګ حق دی او حقیقت دی چې حق دی خو موږ له الله پاک یو سوچ را کړی دی له دې نه د یو سیفټۍ احتیاطي تدابیر چې کم سړی کوي نو نه وي چې داسې. ظفر صاحب د هغه ځای حکومتونو کومه وینا د هغې وینا څه ده چې یاره د احتیاطي تدابیر په دې طریقه باندې وکړي دلته خو سینیټایزر دي موږ ته دا کوری په غاړه پوزه کړی دی جي هلته کې څه هلته کې ښه باقاعده د دې لپاره ګلبز استعمالوي دغه تاسو کم ماسک چې دی دا ماسک بالکل نشي لرې کولی هر ځای کې فري هم ورمیلاوېږي سوپر مارکېټ خو هم شته او داسې پکې هم دي نارمل ماسکونه هم خلک استعمالوي خو هلته قانون دی
چې هغه راته کومه خبره وکړي او ته استعمال نه کړې د هغې فاینز دي او هغه ورکوي او ټول خلک یې فالو کوي خو زمونږ ایمان او عقیده دا ده الله پاک چې وایي زه چاته صحت ورکوم چاله بیماري ورکوم نو هغه له ورکوي د هغې نه څه بچاو نشته نه څوک سینیټایزر بچ کولی شي نه ګلفز او نه ماسک زمونږ عقیده دا ده چې مونږ د یو بل سره لکوټې صبر نه کار والو او لکه په هر څه کې تعدي نه کوو زما خپله فیملي دوبۍ کې وه خو هغو بچي مې و 15 ټیکټ نو ما هغه به لیټ کول چې یاره زه یو غریب کار پکې وشي چې ویزیټر راغلی دی څوک نور الله وارثه دي آزاد دي جی بالکل خو د موږ خلکو کې د صبر دغه نشته وجه دا چې پاکستان کې د یو ای نه د کیپیسټي لکه ټوټل جهازونه چې به راتلو نو دا 7000 کسان به ډیلی راتلو خو کم زموږ ایرلاین چې دی یا پی آی شو یا ایر بلو شو نو د دې کیپیسټي تقریبا 2500 وه خو چې 2500 کسان یو پتا پسې د ورځې 8000 راځي او بیا کونسلر جنرال ته کنسل کې یا حکومت پاکستان ته کې نو دا نه ده پکار جی کوم چې هغه چې کم ریکوایرمنٹ یا هغه کوي اوس ما او تا کې غلطي د هغه ټیکټ په 1120 درهم ورکوي ما هم راغسته ما بچول هم راغسته اوس یو سړی بیا هغې کې پاتې شي یا په بلیک خرڅوي نو په دې کې په چا تهمت یا په حکومت یا دا نه دی پکار خپل صبر پکار دی اسلام موږ له د صبر دغه راکوي نو صبر پکار دی په دې خبرو کې نه کونسلر جنرال څه غلطي شته نه زموږ هلته کې د عملي هغه غریبانانو خوب خوراک بالکل ورک شوی دی زه خو پکې پیژنم څه کسان د هغو د ټلیفونونو د لاسه د هغو خپل کور د ایریا څه شی خو ویلی نه شي ولې موږ خلک پې ګڼي خو زموږ ناسمجه یو موږ وایي که څه کوي بس کونسلر جنرال به کوي نو موږ له هم د صبر سره مظاهره پکار ده چې موږ لږ ایثار شو شکریا پښتو ډېره مننه ظفر صاحب د ظفر صاحب ښکلې پیغامات نیکو پیرزونو سره عزتمندو ځکه چې هر یو کار منګه کوو هغه منګه د خپل لاسه کوو په خپل ځان د لاسه کوو کنه د دې منګوره کې ته زه په الریډي وایم چې پټرول چې دی حکومت ارزان کړل نو دا پبلیک څو خرڅېږي دا خو زمونږ عوام منګه خرڅو کنه جی هغه احتیاطي تدابیر په کوم ختم دي نو کوششونه کوي احتیاطي تدابیر هم کوي او د هغه ځکه د صبر او د تعامل نه کار اخلي او دا سوال کوي چې الله پاکه د ټول عالم اسلام نه بلکې د ټول انسانیت نه الله دا را لېږلی عذاب چې دا را لېږلې اوبه چې دا د الله په خپل قدرت قدم کې موږ په دې نه پوهېږو ځکه چې په دې باندې ډېر ملکونه چې کوم سوپر طاقتونه د هغو سره علاج نشته نو زمونږ پاکستان هم بلکې یو غریب ملک دی په دې کې پسمانده ملک دی کسان پکې ډېر پسمانده دي ډېر غریب ولس پکې اوسېږي نو موږ بس د مخنیوی وکړو خو الله پاک دی زمونږ په ټولو مسلمانانو بلکې په ورسیز پاکستانیانو باندې چې څومره دي که هغه د سعودي په خاوره پراته دي که د امریکې دي که د دوبۍ دي که د الخلیج په ملکونو دي الله پاک دی ټولو له ژوند ورکړي او د خپلو بچو دپاره دی الله ژوندي ساتي دغه قیامت دی الله په یو نه راولي عزتمندو بل پروګرامه پورې خپل ورور په ځلوي پښتون دی الله پوره د سوات نیوز د ټیمه اجازت ورکوي په الله سپارم لوی الله پامه